की इंतहा चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। دا نن چې کوم سټرکچرل انالیسس کوم کلاس ته نو دی کې مونږ نن دا وایو چې ریاکشن به مونږ څنګه فایند کو، ځکه چې عموما داسې وي چې مونږ سره یا فریم سټرکچر ګیون وي یا بیم وي، صحیح شو، مختلف سټرکچر ممبرز وي چې د شیر فورس او بینډینګ مومنت ډایګرام جوړول وي، نو دا غي دای کې بیا لومړنی سټپ دا وی چې ریاکشن به څنګه فایند کو کنه. نو چې ریاکشن فایند کو نو دا مونږ لپاره ډېر امپورټنٹ دی چې دا زده کو، ځکه چې دا یو امپورټنٹ سټپ دی چې ریاکشن دی غلط روتل نو بیا به شیر فورس او بینډینګ مومنت ډایګرام دی غلط وي، صحیح ده. ها اوس دا مونږ سره یو بیم ګیون دی چې هغه د A پوینټ نه سٹارټ کیږي او په B پوینټ باندې ختميږي. د دې سٹارټینګ پوینټ ما کنسیډر کړ چې A پوینټ دی او ای ته پن سپورټ دی او رولر سپورټ چې کوم دی B پوینټ ته دی، ټیک شو، او په C پوینټ باندې یو کنسنټریټډ لوډ لګیدلی دی. ګوره د ټول امپورټنٹ خبره دا ده چې تاسو په کوېسچن ځان پوه کې چې دی کې څه ریکوایرډ دی او څه ګیون دی. اوس دلته کې څه چللی تاسو دا وګورئ، دا لوډ چې کوم دی کنسنټریټډ لوډ دا په میډ پوینټ نه دی اپلای، ټیک ده، د میډ پوینټ نه لږ سایډ ته اپلای دی، یو طرف ته 6 میټر فاصله ده بل طرف ته 4 ده، ځکه ټوټل موږ سره څونه فاصله شو 10 میټر شو. یو دلته ورټیکل له آر ا دی او بل دی فاصله آر ا ایکس، ټیک شو، یو پکې هاریزنټل سپورټ وي یو ورټیکل وي. دغه شان په بي سپورټ باندې موږ سره سدي موږ سره یو سپورټ ته چې آر بي وته وایو ورټیکل ډایرکشن کې دا ریاکشن ریزیسټ کی، ٹھیک شو. ها دینه پس موږ سو کو آل اویلیبل ایکویشن اف ایکویلیبرم چې دی هغه به موږ اپلای کوو. نو موږ سره هغه سو دي درې دي کنه، یو سمیشن اف 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 ایکس از ایکوال ټو 0، سمیشن اف اف وائی از ایکوال ټو 0 او سمیشن اف موومنت اباوت ا کنسیډرډ پوینټ از ایکوال ټو 0. سمیشن اف اف ایکس مطلب څه دی چې کوم په هاریزنټل ډایرکشن کې کوم سونه فورسز دي دا هغه موږ ټول جمع کو او د ای سمیشن سره برابر وي د 0 په برابر وي. د دې لپاره یو دام ضروری دی چې ساين کنونشن چې کوم دی چې کوم په دې ډایرکشن کې وي نه به موږ پازیټیو کنسیډر کو، چې کوم په دې ډایرکشن کې وي نه به نیگیټیو کنسیډر کو. دغه شان د ورټیکل لپاره چې کوم اپورډ ډایرکشن وي نه به پازیټیو کنسیډر کو او چې کوم ډاونورډ ډایرکشن وي نه به نیگیټیو کنسیډر کو. دغه شان د غړې په سمت کې چې کوم موومنت وي کلاک وایز نه به موږ ساخلو به موږ پازیټیو کنسیډر کو او چې کوم انټي کلاک وایز یا کاونټر کلاک وایز نه به نیگیټیو کنسیډر کو، صحیح شو. ها و سٹارټ موږ د سمیشن اف اف ایکس نه اخلو. نو ته وګوره په دې بیم کې موږ سره هاریزنټل فورس یا ریاکشن شته، نو بالکل یو پکې شته چې کم یو دی اننون دی او موږ سره څه دی آر ا ایکس دی، څه دی آر ا ایکس دی. نو زه به څه وکړم آر ا ایکس او بل خو پکې څه نشته که نه، نو بس دا یو دی پکې خو څه دی په پازیټیو ډایرکشن کې مونږ کنسیډر کړی دی، څه دی په پازیټیو ډایرکشن کې مونږ کنسیډر کړی دی. سره پلس وکم از ایکول ټو 0، نو مونږ سره دا سره راغی، مونږ سره دا ریاکشن مونږ سره 0 راغی. ورپسې مونږ سره سمیشن اف اف وائی دی از ایکول ټو 0. نو تو ګوره په دې بیم کې مونږ سره څونه ورټیکل فورسز دي، یو مونږ سره دا دی چې اننون دی آر ا، بل آر بی دی هغه هم اننون دی او یو پکې لوډ ګیون دی کنسنټریټډ چې هم ورټیکلی اپلایډ دی او ډاونورډ دی. نو مونږ به څه وکړو چې کوم اپورډ دی به پازیټیو کنسیډر کو آر ا پلس آر بی ماینس 4 نیوټن څخه یې سره مې ماینس ځکه ولګو چې هغه لوډ ډاونورډ دی او چې کوم ډاونورډ دی هغه موږ نیگیټیو کنسیډر کوو از ایکول ټو 0. نو لکه داسې نشم لیکلی آر ا پلس آر بی از ایکول ټو 4 نیوټن. دا ما سره ایکویشن نمبر 1 شو، ٹھیک شو. دلته کې دا دریم ایکویشن چې کوم دی دا موږ سره سمیشن اف موومنت چې دا ډېر امپورټنټ دی، د دې باندې ځان پوهول ډېر ضروري دي. ګوره مونږ سره اوس ته وګوره په دې باندې کم څو سپورټ لري، کم پوینټونه ته دي، یو ا پوینټ ته لري سپورټ او یو بي پوینټ ته لري. نو مونږ به موومنټ اخلو خو په داسې پوینټ به اخلو چې په کمې باندې اننون ریاکشنې زیاتې وي، ځکه چې مونږ ته مخکې په کلکولیشن کې دا بیا ډېر ایزي وي که نه، چې کوم یو کني کېږي د دواړو طرفونو د بي نم کو په بي باندې مونږ موومنټ واخلو نو هم سالو کېږي دا کوېسچن، او که په ا واخلو نو هم کېږي. خو د کنفیوژن نه د بچ کېدو لپاره او د کلکولیشن د بچ کېدو لپاره مونږ څه وکړو داسې پوینټ په دې کې اخلو، داسې سپورټ
چې په کمې باندې موږ سره اننون ریاکشنې زیاتې وي. دلته اننون ریاکشنې په څه باندې زیاتې دي؟ په A پوینټ دي که نه؟ یو دا اننون دی یو دا اننون دی. په کم باندې چې کم ریاکشنې سیوا وي موږ به هغه اخلو. ٹھیک شو؟ نو زه به دلته څه وکړم؟ سمیشن اف مومنټ اباوټ A پوینټ، چې په کم پوینټ باندې مومنټ اخلو نو به څه وکړو؟ به موږ سره دلته کې په سبسکرپټ کې ورسره ولیکو سمیشن اف مومنټ اباوټ A پوینټ از ایکول ټو 0. اوس مومنټ موږ سره څه دی؟ یو فورس او اوس د دې A پوینټ ته پورې موږ چې څونه دی خوا راځو نو موږ سره څونه فورسونه ګیون دي نو هغه فورس او د دې A پوینټ ته پورې د A کم پرپینډیکولر ډسټنس چې کوم دی هغه سره ملټیپلای کړو دا به د A مومنټ وي. خو اباوټ کم پوینټ A پوینټ ته پورې. ښه اوس دلته کې موږ سره که موږ وګورو په دې بیم باندې د A پوینټ نه داسې څونه دی خوا راځو نو لومړنی دا C پوینټ باندې 4 نیوټن اپلای دی د دې مومنټ په وي او بل ورسره کم یو دی RB دی چې د دې مومنټ په اپلای وي. ٹھیک شو؟ دا دواړه مونږ جمع کوو خو مونږ په مومنټ کې نه داخلو او نه داخلو ځکه چې دا ریاکشن او دا ریاکشن دلته کې په A پوینټ باندې څه دي اپلای دي او نو د A پوینټ نه دي ریاکشن او تاسو نه فاصله شو 0 شو نو ځکه دا مومنټ کې د دې سره رول نشته دا موږ سره څه کی 0 مومنټ کاس کې موږ یې ځکه نه اخلو. ٹھیک ده؟ نو اوس ګوره موږ بس وکړو سٹارټینګ فرام A پوینټ دی خو اوس راځه د A نه والي C پورې سره لوډ خو نشته کنه. اوس موږ ډایرکټ وکړو C پوینټ په دا 4 نیوټن چې کوم دی د دې ځای نه واخلې تر دې پورې چې کوم مومنټ کاس کیږي لکه داسې مومنټ نه کاس کی کلاک وایز مومنټ کاس کی کنه نو 4 ملټیپلای بای د دې ځای نه والي تر دې پورې ډسټنس دا بس شي 4 ملټیپلای بای 6 او کلاک وایز مومنټ ته داسې دی موږ بس وکړو پلس بیا سره ورپسې دی خو راځه نو بل C نه والي B پورې هم لوډ نشته او ایگزیکټ په B پوینټ باندې B سپورټ باندې موږ سره یو ریاکشن دی چې اننون دی RB دی. اوس دا RB چې کوم دی دا موږ سره څنګه مومنټ کاس کی RB او د دې ځای نه والي تر A پوینټ پورې څونه فاصله شوه 10 شوه د A پوینټ پورې فاصله ځکه اخلم چې موږ سره مومنټ د A پوینټ باندې موږ معلومو. ٹھیک شو؟ چې کم پوینټ باندې مومنټ فایند کې نو د هغې پورې به دا یو ریاکشن یا د لوډ کم فاصله چې د پرپینډیکولر ډسټنس یا به موږ اخلو. نو ګوره دا فورس داسې دی او دې ته پرپینډیکولر ډسټنس کومه ده داسې نه ده نو دا موږ څه وکړو RB ملټیپلای بای 10 میټر نو دا موږ سره څه شي RB ملټیپلای بای 10 میټر خو دا به څه وي ماینس په ځکه وي چې دا داسې تاویږي صحیح ده اپورډ دی کنه دا اباوټ A پوینټ داسې تاویږي نو دا څه شو انټي کلاک وایز شو نو دلته په ماینس شي از ایکول ټو نور لوډونه ریاکشن به کې نشته 0 4 6 دا 24 شو ماینس 10 RB از ایکول ټو 0 صحیح شو دا موږ سره څه شو 10 RB از ایکول ټو 24 نو RB ویلیو موږ سره لکه سره رااله 2.4 نیوټن رااله کنه. ٹھیک شو؟ دا موږ سره څه شو ریاکشن RB چې کوم دی دا موږ سره 2.4 نیوټن راغلی. دې ته ما 2 ایکویشن وي د 2 دا ویلیو به په 1 نمبر کې پټ کړو نو موږ سره به څه راشي موږ سره به د دې نه پس چې کوم د RA ویلیو دا به فایند شي نو RA اوس دې ایکویشن کې پټ کړه RA په خپل ځای راغی RA پلس RB څه دی 2.4 دی کنه دا به څه شي 2.4 نیوټن از ایکول ټو 4 نیوټن. ٹھیک شو؟ دا به اوس راشي RA په خپل ځای پاتې شو از ایکول ټو 2.4 نیوټن اخوا شفټ شو بل سایډ ته 4 نیوټن ماینس 2.4 نیوټن دې نه به راشي 1.6 نیوټن نو موږ سره یو 1.6 راغی بل 2.4 نیوټن راغی دواړه ریاکشن یې فایند شوې. صحیح شو؟ ډېر ایزي کوېسچن دی. तेरे इश्क की